سورہ معارج مکی سورت دے نازل شوه دے پس د سورہ حاقینا دا په ترتیب د سورتونو کې او یایم دے او په نزول کې او کم اتیایم دے سورہ حاقہ کې چې کوم مسائل بیان شول داغي پدې کې وضاحت ده دې کې زیادت تفصیل له د مخ کې سابق صورت نا بسم الله الرحمن الرحیم سال سائل غواړي او غختن کې اے دعا داعن غواړي او غختن کې بعذاب واقع عذاب واقع کې دن کې کفار و بار بار د الله د حبیب نا د عذاب مطالبه کولا سمر ډیر اتونه در لتیر شل چې دی وې متا هذا الوعد ان کنتم صادقین او دې کې د نزول وجه یا خاص کافر یا عام کافر دادتو لکه سورہ انفال کم تیر شل آیاتو دو دیرشم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ غواړي او غختن کې بعذاب واقع عذاب واقع کی دن کې للکافرین د فارد کافرانو لیس له دافع نبید دی عذاب د فارسوک د فکون کې اذا عذاب چراشی نبیا بے سوک دفکول نشی من اللہ دابوید طرف دا اللہ نا ذل معارج دا ذل معارج خیادا مانا و ابن مسعود رضی اللہ عنہ کئی ذی السماوات مالک دا اسمان ندیم ذی السماوات ذی المعارج خاوند اسمانونو دے یا ذی المعارج اے ذی العلو والدرجات الفوادل والنعم ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کئی خاوند اوچتوالی او د درجاتو دے او د نعمتونو دے یا مراد د ذل معارج نسو خاوند اسمانونو دے یعنی صاحب او خالق دے یا خاوند درجات دے مومنانو تپ جنت کی درجی باور کئی تعرج الملائکة ورخیجی ملائک والروح او جبریل علیہ الصلاة والسلام الیہ دغ اللہ تاب بازی دی الیہ ضمیر عرش تراجے کڑے الیہ الى عرشی چې کوم زینا اوامر د الله سبحانه راضی
عوام سلف داوی چې ضمیر الله تراجه دے نو الله منزه دے یاد د متشابهاتونو ورخیجی ملائک و جبریل علیہ السلام الیہ دی اللہ تا فی یوم کان مقداره 50,000 سنہ دا فی یوم جار مجرور دی متعلق محذوف دے اے یقع العذاب ویت عذاب غواړي سال سائل بعذاب واقع یقع العذاب بهم فی یوم کان مقداره 50,000 سنہ واقع کی بعذاب پدوی پا اغورس کی چې د اندازه او مقدار داغي 50,000 کال ورځ د قیامت رز مجموعی لحاظ سره په کافرو په 50,000 کال وی 50,000 کال وی یو د آیات مبارکه مقصد داو یادا معنا علماء ذکر کړي چې خطل د ملائکو غزه ته چې غز دوی محل ده نو مقدار داغي ک چری غیر خلق غي ته خطه 50,000 کال وو یعنی د اومزمکی پوری او د عرش پوری مسیرت 50,000 سنہ دا قول د امام مجاہد رحم اللہ اور مخی در لثیر فی یوم کان مقداره 1000 سنة پسور الف لام میم سجدہ کی تیر شل اغرس چی دا آغی مقدار و اندازه دا زر کالا او دل تا 50,000 کالا وی ناغ گور دا اسمان د دنیا نظمکی تا زر کالو او دا دا عرشنا اغو مزمکی پوری آدئی اغو مزمکی پوری آدئی او د قیامت دارس پدی کی 50 مواقف بی پا ہر زی کی بددی زر کال لگی نو کله دا غیوزه په اعتبار زر کال خبر ورکی او کله مجموعی لحاظ سروی 50,000 کال وی او دا رزب په کافرو 50,000 کال وی او په مؤمنانو بد فرض مزنم سشی دین بمپی آسان شی اے د فرض مزنبم پدی باندې آسان شي او بعض سلفو د دې علم الله تسفارل ابن عباس رضی الله عنهما د دې آیات او د سوره الف لام میم د سجدی د آیات تپوشیو فی یوم کان مقداره 1000 سنه فقال ایام سماها الله عز وجل وهو اعلم بها كيف تكون واكره ان اقول فيها ما لا اعلم وی بزدار رضی اللہ ورتکل 50,000 کال ویلی کله ورتزر ویلی او زبد غنم چوام پدی کیا غچ زپی پوهی گمنا فاصبر صبرا جمیلا نو صبر کا صبر خیستا اید دی قوم پا تکلیفونو د کافرو پا بدر دو صبر کا او صبر جمیل دیتا وی چاہی که گڑی وڑی سڑے پا خلن وی انپا که غیر اللہ تا شکایتو ناو شکوی کوی
انهم يرونه بعيدا بیشک دا کافر ویني دا عذاب بعیدا لری ونراه قریبا او وینو مونږ دې لره نږدې او دا عذاب بکلوا کیشي د یوم متعلق بیا محذوف دے یقعو یوم تکون السماء واقع بشی عذاب پکمرس چی شیو اسمان کل محلے پشاند تانبی ویلی کڑی شوی او د محل گنی معناگانی پسور کحف کی تفصیل تیری دی وتكون الجبال شبغرنا كالعهن پشان د وړی رنگ کړي شوی عهن وای کسوف المصبوغ و پشان د وړی رنگ کړي شوی ولا يقال للصوف عهن الا ان يكون مصبوغا وی وړی ته ترغه پورې عهن نوې چې دارنګ کړي شوی نوی شی بغرونا کل عهن پشان د وړی رنگ کړي شوی دیو جنا حسن بصری مولا معنا کوي کل عهن وهو الصوف الاحمر وإذا غسری وړی ته وی شی بغرونا پشان د وړی رنگ کړي شوی او دا تشبیه د پس پکوالی او پالوتو کې ادا غرونا بلک نرم وړی چې په هوا کې الوزی دا مندا سپکشي واولوزی ولا يسأل حمیم حمیما او تپوس من کوي یو مخلص دوست دبل مخلص دوست هر سړی به د ځان په فکر کې مشغول وي او بل به ته هیر کړي وي لکه رسول روان دي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه دا هر سړی به داسي او حال وي په د غرض چې د بل نه به دې بے پروا کړي وي او دار لثیر شو کل نفس بما کسبت رهینه هر یو نفس چې سیکړي پاغي بغرفتار وي ای سوال دا راتلو چې دا یو بل نه تپوس نه کوي نو ګلی ویني بینا وینا و یبصرونهم یو بل تبخودل شي ایو سره وفلار ګوري رور بګوري خپلوان او تبرداري بګوري ولا يسأله ولا يكلمه خو تپوس بن کوي او نه خبرې کوي یود المجرم خواخب غني مجرم لو يفتدي چې فدیه کې ورکی ده من عذاب يومئذ دا عذاب د غورزنا ببنيه خپل زامن او مجرم نه مراد دې کې کافر ده یود المجرم يتمنى الكافر تمنا بكي ارزو بكي مجرم لو يفتدي چې دې فدیه کې ورکی من عذاب يومئذ دا عذاب د غورز نبی بنیه خپل بچی او زامن وصاحبته او ببدد واخيه رور داغ وفصيلته التي او کام قبیله او خاندان د دهغه توویه چې دل به زی ورکولو او د مدد به کولو او د هر یری نبید تامن ورکولو ومن فی الارض جميعا او هر غسوک چې پزمک کی دی غن ثم ينجيه او چې بیادت نجات ملاوشی
اے دی وی دا ټول ز فدیه کم خو چې بس خلاص شم کلا دا سندا انها لزوا بیشک دا جهنم چې د لزوا خاوند لمبو دے لزوا په معنا د لمبو راځي لکه فانذرتکم نارن تلظا نزاعة للشوا رئیستون کے دے سرمن لرا نزاعة للشوا رئیستون کے دے داور للشوا اطراف لرا اطراف لکلاس پیشل او دا شوا جمع ود شواتن بعضی وی وہی جلدت الراس دا د سر سرمنی توی دا جمع او دی معنی و د سر دی سرمنی توی جمع و د شواتن وہی جلدت الراس رئیستون کے بی داور لشوا سرمنی د سر لرا اے د سر سرمن برو باسی اباز علماء مانا کری نزاعتا للشوا اے لمکارم وجی روب باسی اغیزت من زایون د مخدد طول حسن بورت ختم کی طول حسن دبسشی ختم بشی تدعو یا پمانا د هلاکول دے هلاکی بداور رابلی بداور من ادبر هرغ چالر چیغ دنیا کے حق تشاکڑی وتولا او د دین اوریدلو او د الله د طاعت نه مخړولو وجمع او مال جمع کړو فاوعا نو پلوخو کی سنبال کړو او د الله حق ته نور کولو ان الانسان خلق هلوعا بیشک انسان پیدا کړه شوی د انسان کافر هلوعا سخر اسناک اے هلوع وی اشد الحرستا دیر سخر اسناک نے او دارستو وی دوانا آیاتون د هلوع تفسیر دے اذا مسه الشر جزوعا چې ورته ورسیږي څه تکلیف نو دې جزف هلي وی ګډي وډي وی فریادونه کوي واذا مسه الخير منوعا چې ورته ورسیږي څه خیر او مال منوعا نو دین د الله حق من کوي الا المصلين مگر اغه مزگزار الذين هغمز گزار هم على صلاتهم دائمون چی پخبلو منزنو امیشوال کوي اے پخبلو اوقاتو کی منزنو بانے امیشوال کوي او یو خواب الخامس کی نگوری وی دائم فمانا د ساکن نے لکه حدیث کې راغلی نها عن البول فی الماء الدائم اے منع کړي د وړو بولو نه پوبو ولاړو کې دائمون په معنا د ساکن نه یعنی مسکی او خواب الخوان ګوري والذین وهغ کسان فی اموالهم چې دې په مالونو کې حق معلوم حق ذ معلوم زکات مفروضه للسائل والمحروم د پارد غختن کی او نغختن کی والذین وهغ کسان یصدقون بیوم الدین چې هغه تصدیق کوي د ورځې د قیامت
والذین هغه کسان هم من عذاب ربهم مشفقون چې غید عذاب د خپل ربنا یریدون کی دي ان عذاب ربهم بیشک عذاب د رب دوی ان عذاب ربهم بیشک عذاب د رب دوی غیر مأمون نده داغین چال امن ورکڑ شوی اے چاچی شرک کڑے یا پیغمبرانو تے دروغ نسبت کڑے ندوی تا داغین امن نده ورکڑ شوی یادا ماناوا چه لا یأمنه احد یوم تی پامن نده بل الواجب على كل احد ان يخافه ويشفق منه فهر چا دا واجب دی چې د دین او یریږي ک مؤمن دې ک کافر دې والذین او دا مؤمنان کسان دي هم لفروجهم حافظون چې دای د خپل عورتونو حفاظت کوي د سرګندې دو د بدکارونا الا علی زواجهم مگر په بارد بیبیانو د دوی کې او ما ملکت ایمانهم یا حاج مالکان شوی خلاصون د دوی فانهم غیر ملومین دوی پدې کې ندی ملامت کړی شوی فمن ابتغى وراء ذلك چاچ لټونو کد دینا فلا فاولائک هم العادون نو دغ خلقم ذی لحد نتجاوز کون کی دی والذین اوحق کسان هم لاماناتهم چا غیر خفل امانتونو وعهدهم او دخفل وعدو راعون حفاظت کوي والذین اوحق کسان هم بشهاداتهم قائمون چاغی پخپلو گواہو قائمون قائم او دائم ولار دی اید اللہ دا توحید گواہی دا یا نورس گواہی دا اے بشہاداتهم دیکی او قرد جمعنے او باز نور قرآدہ قرتم نے بشہادتهم ایدی پخپل گواہی د توحید قائم او دائم نی شہادات نمراد یاد اللہ د وحدانیت گواہی دا لکه ابن عباس رضی اللہ عنہما د شہادات مانا کړي پخپل گواہو قائم دائم نی چې ان الله واحد لا شریک له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والذين هم على صلاتهم يحافظون او دا هغه کسان دي چې په خپل منځونو حفاظت کوي اے پاو د سو پرکو په سجدا او د دې ارکان فرائض او واجبات د سنن او خیال ساتي اولئک فی جنات مکرمون دغ خلق په جنتونو کی عزت من بکړي شي فما للذین کفروا نسد حال دغ کسانو کفرو چې کافر دي قبلک چتاسو طرفتا مهطعین منڈی وی اتاسو طرفتا منڈی وی او تاسو نگیر چاپی رکینی ولا يعملون بما تأمرهم وجتاسو کم حکم کوي باغی عمل نکی صد حال داغ کسانو چی کافری قبلک چتاسو طرف تا مهدعین منڈی وحی او تاسو نگیر چاپی رکینی
او چې سوای فاغه عمل نکي او د محتوعين او معنا د اموا معرضين مخغرزون کړي او درم معنی علماء دام کړي فمال الذين كفروا صد حال دا کسانو چې کافر دي قبلک محتوعين تاسو طرف ته ګوري تعجبا عن اليمين وعن الشمال غسو غس کی طرف او غس طرف تعزين ډلې ډلې عن الشمال اليمين وعن الشمال کی طرف او غس طرف تعزين ډلې 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 آیت مع کل امرئ منهم آیا امید لري تمل لري هر یو د دوینا ايدخل جنت نعیم ايدخل دا چې وردن وکړي شي د جنت د نعمتونو تا کلا دا سندا ان خلقناهم بیشک مونږ چې مونږ پیدا کړی دي دوی مما یعلمون دا هغه سن چې دی پويږي دای د نطفه او علقه او بیا د مضغین پیدا دي دای دا غین پیدا دي الله وی دای پويږي پاغس چې مونږ دای اے مونږ پیدا کړی دی دا غسندي چې دای پاغي پوهیږي دیو جن باز علماء یو کا سکتو چې غډیر په غرور او تکبر ګرځیدو ناور ته د الله بند دالا څنګه ګرځیدلی ناور ته تما پی جننا غیول دین پی جنم اولک نطفه وآخرک جیفت تاز پی جنم اول دی نطفوا او اخر کی بس یو د غوخی ټوکړه بدر نجوړ شي اګزر چا دفن کې نو بدبوئی دار وشي فلا اقسم نداسننا اقسم برب المشارق زماد قسم پرب د مشرقنو والمغارب او د مغربنو انا لقادرون چې بشکم خامخا قدرت لرون کیو علی ان نبدل دا چې بدل کې براول خیر منهم غرد دوینا اې د دوینا غر براولو وما نحن بمسبوقين او نيوم عاجز دينا فذرهم پریک ددوی یخودو چې پدې خپل باطل کې نوزي وردنکی ويلعبوا ولوبكي حتى يلاقوا تردي چې ملاو بشدوی يومهم الذي دورزی ددوی هاغ سرا یوعدون چی دی سر وعده کی دیشی یوم پکم رز یخرجون چی رو بزیدی من الاجداث د قبرننا سران پجلدی سرا کانهم تبویگنی چی دوی الى نصبی یوفدون آغا خپل درگاہونو تا منڈی وحن کی دی اے نصب یاداما ناولک چال یو نخد مکرر کری وغی تا منڈی وی یا مراد دین دوی خدایان و معبودان دی نصب مانا بعضی مفسرین کئی هو ما نصبا فعبد من دون الله عز وجل وَإِذَا شَيْءٍ چودرو لشی و ما سوا د الله نے عبادت کیږي تب ویګن د خپل معبودانو طرف تا
یوفدون ایفاد الاسراع تاوی منڈی وحی اخفل معبودانو تتبویگ ندی منڈی وحی او دا عدد دا مشرکانو چی پا حاجتونو کی بے ای تمنڈی والی امام روحنمانی وی وقد رئینا کثیرا من اخوانهم الذین یعبدون توابیت الائمہ وی دا غی دیر رونا مکتلی چی دا ائمہ دا قبرون عبادت کئی ای تمنڈی وی خاشعتن ابصارهم زلیل بیسترگی دوی کتب گوری ٹیٹ ترحقهم ذلتن ترحقهم پتبکی دویلر ذلتن ذلت ذالک اليوم الذي دارزها غدا كانوا يوعدون چودئی چدئی سر وعدکی دیشواب سورہ نوح مکی سورت دے نازل شعر پس دو سورت النحلنا او دا ترتیب کی یو یائم نے پا نزول کم یو یائم نے دی کی دلیل نقلی دے او دلیل عقلی دے پا داوید توحید بانے یر ورکی دنیاوی پا حلاکت دا قوم دا نوح علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه بشكر علي قلوب نوح عليه السلام دي قومتا أننذر قومك دا چوير ودا قومستا من قبل مخد دينا يأتيهم عذاب أليم چراب شدويت عذاب دردناك قال فرمائلی نوح علیہ السلام یا قوم زما انی لکم نذیر مبین بیشک زم تاسو د پار ير در کون کې خکارا ان اعبد الله دا چلی والله عبادت او بندگیو کوي وتقوه او دغه الله نو یریږي واطيعون زما تابعداریو کوي یغفر لكم من ذنوبکم بخنبو کتاسو دستاسو د گناهونو او من تبعیض دیو که بیان دا آغی ذکر مخ کی درت تیر شوه ویؤخرکم الى اجل مسمى ویؤخرکم الى اجل مسمى دیده کی تاخیر نس مراد دی محلت بدر لدر کی ترغنی ٹھی معلومی پوری چی اغا نیٹھا دا مرگ دا یؤخرکم تاسو لمحلت بدر کی تر اغا نیٹھی معلومی پوری دایات دا سمانا و یمتعکم متان حسنن فائدہ بدر کی فائدہ ترغنیٹی معلومی پوری رستب مکی بلا عذابا محلت بدر کی بلا عذابا الى جل مسمن ترنیٹی معلومی پوری ان اجل اللہ بیشک نیٹھا اللہ اذا جاء لا یؤخر کل چراشی نرستو کی گنا لو کنتم تعلمون کتاسو پوہے گئی قال نوح علیہ السلام فرمائلی رب زما انی دعوت قومی لیلا و نهارا بیشک از چیم رومی بللخ بالقوم دشپی او دورزی فلم یزدهم دعائی نزیات نکدوی لرزما دیرا بللو الا فرارا مگر نورم تیخت دیماننا و انی کلما دعوتهم و بیشک از کل چرو بلم دوی لتغفر لهم چطور تبخنو کی جعلوا اصابعهم فی آذانهم
وردن کی سرونه د خپل غوتو په خپل غوګونو کې چې زما خبره واوري واستغشوا ثيابهم اور واچي پزان جامې پټ کی سرونه پجامو کې چې مال رؤن ګوري واسروا او همیشواله کړه په خپل کفر واستكبر استکبارا او لوی کړه د حق د تابعدارینا استکبارا فلوی او تکبر کول سرا ثم انی دعوتهم جهارا بیا بشک از چوم رابلی میوزوی پتیز تیزا ثم انی اعلنت لهم او بیا می اعلانونه کړیو دوی تا واسررت لهم اسرارا او پټ پټ می ویلیو دوی ته پټ پټ ویلو سرا فقلت استغفروا ربکم نو ما فرمایلیو چې بخنو غواړی د خپل ربنا او د دې شرک نه توبه وباسئ انه کان غفارا بیشک د الله دې ډېر بخون کې یرسل السما روبلیگی باران علیکم پتاسو مدرارن دیر د حاجت مطابق ویمددکم باموال و بنین او امداد رو کتاو صرف مالونو پزامنو ویجعل لکم جنات او بگرزوی تاسو د پار باغنا ویجعل لکم انهارا او بگرزوی تاسو د پار نهرنا اے دیو استغفار گورا پنز فائدی ذکر کی چاچی صحیح توبہ استا او استغفار ہوئے نو الہ العالمین باغت دا پنز بدلے ورکی مالکم سشوی تاسو لرا لا ترجون للہ وقارا چی تاسو عقیدن لرید اللہ دا عظمت لا ترجون لله وقارا تاسو عقیدن لرید اللہ د عظمت وقد خلقکم متوارا او بیشک پیدا کړی ای تاسو اتوارا اے په حالتونو مختلف سرا وراول کې نطفه وی بیا وینا منجمد وی ابیدر نگور انسان جوڑ کو بیدر نه انسان جوڑ کو او اول ما شمان وی بیا زوانان شوی بیا بوډا غانو کمزوری شوی یا اتوارن مانا و انوان پیدا کړی قسمه قسم سوک صحیح دے سوک بیمار سوک لیدون کے دے سوکڑن دے سوک مالدار دے نو سوک فقیر دے یا اتوارن اے مختلف یہ پا اخلاق و افعالو کی دچا خوی و اخلاق لو گورا چی سمر خدی نو دچا غی لو گورا سمر بدی علم ترو آیاتا سو گورینا سوچ نکوی کیف خلق اللہ سرنگی پیدا کری دی اللہ سبع سماوات طباقا واسمانون لاند باندے وجعل القمر فیہن نورا او گرزولی دس پگمئی پدی کی رناوالا وجعل الشمس سراجا او گرزولی دنور سراجن دیوا واللہ انبتکم من الارض نباتا اللہ پیدا کری دزمکن پا پیدا کولو سراب ثم یعیدکم فیا بیابم واپس کی پدے کے ویخرجکم مخراجا اور روب باسی تاسو پرستو سراب واللہ جعل لکم الارض بساطا اللہ گرزول دتاسو دپارز مکا بساطا فرش اید بستر پشان تاسو لغړولې الله ګرځول د تاسو لزمک غړولې شوی لتسلكوا منها چروان شي تاسو د دینا
سبلا فجاجا فلار پلنو قال نوح فرمایلی نوح علیہ السلام رب زما انهما سعونی بیشک دی زمانا فرمانی کړي واتبعوا روان شوی من دا چا پسې لم یزیده ماله چې نه زیات کړي غلر مال دا ولد اولاد دا الا خسارا مگر نورم تاوان چې دغه کافر دی مالدار مشران مال اولاد ډېر دې نورم گمراهان شوی دي ومکروا مکرا کبارا مکر کړه وغي مکر کبارن ای عظیما ډېر وقالو ویلیو دې کوي مشرانو کو شرانو تا لا تذرن آلهتکم مپریزید خپل خدایان او معبودان د دې پیغمبر علیه السلام د دې نوح علیه السلام د دعوت د وجنا دا خپل خدایان مپریزی ولا تذرن ودن مپریزی ود لرا ولا سوان او نسوان لرا ولا یغوث او یغوث لرا ويعوق ويعوق ونصر ونصر لرا دا بوتانو او دید دی شکلونه جوړ کړیو اصل کې دا نیکانو نو دا غي شکلونه صورتونه دی جوړ کړیو دا د الله بندگانو نیکان دا پنځه واړه نو چې دی وفات شول دا خلق ډیر خفه شول نو شیطان ورته وی زده تدوی صورتونه جوړوم نو دا چې ولا ګورې را یادېږي به متسلی به مکیږي پورا شیطان داسې د همدردۍ په شکل کې اول راځي وی خفه کېږي ما زه به درته دې صورتونه جوړ کړم نو چې را یادېږي مو دې ته به ګورئ نو شکلونه ورته جوړ کړ دې ګور د داو داسي وی سلو 200 300 کالو پوری وی نو چې دغه خلق مړشول بیا ورته شیطان راغی او ورته وستاسو مشرانو خود دې عبادت وکولو نو د دې عبادت شروع کو وقد اضلوا كثيرا او بشکل مشران گمراه کړي دي ډېر لرا چې دای د دې بوتانو د عبادت حکم کوي خلقو ته ولا تزد الظالمين الا ضلالا مزیات ظالمانو ته مگر نورم گمراهي مما خطیاتهم دای د گناهونو د وجنه اغرقوا اغی غرق کړي شوی دي فادخلوا نارا وردن کړي شوی دي ورتا فلم یجدوا لهم ننوم دلید زانونو د پارا من دون الله انصارا ما سوا د الله نا انصارن سوکم دادیان اور فودخلوا نارا دایاتم د عذاب قبر دلیل له علماء وهذا يدل على عذاب القبر اے عذاب د قبر ذکر پرز د قیامت بخلقور او جهنم توردن کی وقال نوح ولينوح عليه السلام رب زما لا تذر مفرزا على الارض فزمك من الكافرين دكافرنا ديارا ادا دیار یا د دار نه دی یا د دور نه دی نو کد دار نشینو معنا دالا مپریزی پزمکه د کافرون دیارا من یسکنو دارن هر هغه څوک چې پکور کې اوسېږي
یا لا تذر علیها منهم من يدور ويتحرك مپریج پزمکد کافرون دیارا دمر سوک چپی اگرزی انکا انتظرهم بیشکت کچر دی پریخل یدلو عبادک ستاداشت بندگان بم بیلاری و گمراہ کی ولا یلدو او دی نزیگی نزیگوی دوی الا فاجرا کفارا مگر نا فرمان او غټ کافر او نا شکرا وردا خود غیب خبره چې چانه یعنی دین پیدا کیږي نه مگر کافر خدا ورته الله رب العزت ویلیو لکه سوره هود آیات لکیزان سرا شپږ دیرشم و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن ورته وحی شوی و چې زما پیغمبره ستا دی قوم کی ګور نور سوک ایمان نروړي دغه چې کم دینو بس دغه دی زکوي ولا یلدو الا فاجرا کفارا نزیګوی دی مگر نا فرمان او غټنا شکرا رب اغفر لی زما رب ما ته بخنو کی ولوالدی او زما مور او پلارتا ولمن دخل بیتیا هر هغه څوک چې را دننه شوی د زما د کور ته مؤمنا مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات او ټول مؤمنانو سړو او مؤمنانو زنانو تم بخنو کی ولا تزد الظالمین الا تبارا مزیات ظالمانو ته الا تبارا مگر ہلاکت اے دنیا و خیرت کی ہلاکت و تباہی اور تزیات کی عدلتو لمن دخل بیتی بیت نا مراد بازی وی مسجد و ددوی او ددوی دمزیو دیو جن ابن عباس رضی اللہ عنہ بیتی مسجدی سوک چې زما دې کور عبادت خانه ترا دن شو او چا ویلی چې دې کې د بیت نه مراد داری دې زما دې کور تا چا پکې د بیتی معنا دې کې سفینه تیم کړي سورہ جن د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سرا دعاو یا اند نزول کې سلوی ختم نے مکی سورت دے نازل شوه د پس د سوره اعراف نا دې کې ګور اول قران ته ترغیب نه او بیا نفي د شرک دا په دلیل نقلی سره د پیریانو نا او رد په مشرکین بالجن باندې بسم الله الرحمن الرحیم قل اوحی الیا او فرمایا حبیبا وحی کڑی شوی دماتا او فرمایا اوحی الیا وحی کڑی شوی دماتا انه استمع نفر من الجن چی بیشک شاندا دے غوگنی ولی اس کسانو دے پیریانونا قرآن تے غوگنی ولی نفر د دریو نوالی تر لسو پوری اطلاق کی او دا وینه پیریانو او د نسویبین مقام سیدن کیو او واقعا در تمخ کی تیر شوا پسور احقاف کی چې دا الله حبیب په وادي نخله کې د سبا په مسکی قرآن لستو او دای دا قرآن و اوریدو او فرمائے وحی کری شوی ماتا انہو بیشک شاندار استماع غگنی ولیو قرآن تا نفر من الجن سکسانو د پیریانونا اے د مکی مکرمی او د طوائف پمنس کی زیر غیت وادی نخلوئی د سبا مزد اللہ حبیب کولو
فقالوا ندی پیریان ویلیو انا سمعنا بشک موچی اوریدل موده قرآنا عجبا قرآن عجیبا و ناشنا یهدی للرشد ہدایت کئی للرشد دی ایمان او د حق طرف تا ګور قرآن ہدایت کئی ایمان لار در لخئی او د کیسو کہانو خرافات و دروغ ند اخلاصی دیو جنک سوک حق او ایمان غواړي نو قرآن تبکینی یهدی للرشد ہدایت کئی دی ایمان او د حق طرف تا فآمنا به نمگ ایمان روڑ پدے ولن نشرک بربنا احدا ارگز نشرکو دخپل رب سر یوتنم وانہو بشک شاندار تعالی جد ربنا لوی دے شاند رب زمونگا لوی دے شاند رب زمونگا زمون در رب جلال او زمون در رب عظمت نویده دا جد ربنا پگڑو ما ناگانو مفسرین و استباجوی جد ربنا فعل ربنا و امر ربنا لوی دے حکم در رب زمونگا او لوی دے عظمت او جلال در رب زمونگا متخذ صاحبتن نید نیولی بی بی ولا ولدا و اولاد وانہو بشک شانداد کان یقول سفیہنا وچی وی باغ بی وقف زمونا اے سفیہ نمراد آیات کی شیطان ابلیس دے جمہور ہوئی یادی دے کہ مراد تے ټول شیاطینی د بیا سفیہنا پمانا د سفہاونا دے شاندار چیوی بسفیہنا بی وقف زمونگنا یا غبی وقف زمونگنا علی اللہ فاللہ شتتوا د حقنا لری خبرا او د شتتوا د معنا تفصیل درته تیرو په سورہ کاف کې اصحاب کهف لقد قلنا اذن شتتوا نو هغه معنا غانې دل تم دي الته په جندریو چې اصل معنا صدا او دا نور معنا غانې دي ته تفسیر باللازم وي وانا ظننا او بشک مونږ چیو زوننا مونگ دا خیال کرو اللن تقول الانسو دا چی ہرگز بنوائی انسانان والجنو فریان علی اللہ کذبا پا اللہ بان دروغ مون خوی دی پا یوبل دروغ وی خو پا اللہ با دروغ نوی دا خو مونگ تا اس پا تو لگی دا چې دای په الله باندې دروغ وایي وانه شان داد کان رجال من الانس چې بشک اوس سړی د انسانانو نا يعوذون چې پنای به غفتا برجال من الجن پس سړو سرد پیریانو نا فزادوهم رهقا نو زیاتا کړو دای لر سرکشی ای زیاتا کړو دای لر سرکشی عدل علماء دو معنا غانی کړي ای زاد الجن الانس رهقا یا زاد الانس زاد الجن الانس رهقا زیات کړي ودی دوی لر رهقا سرکشی تکبر او زد ویناد نور دای سرکش کړیو نورم دای سکړیو هغه سرکش کړیو
یا معنا دا زیات کړي و انسانانو پیرانو ته نورم سرکشي زیات کړي و انسانانو پیرانو ته نورم سرکشي اے دای دا غي پنوم پناهي بغختا دلته علماء لیکلي کفار چې وکله د جاهلیت په زمانہ کې په یو صحرا کې ونوي اعوذ بسید هذا الوادي من شر سفهاء قومه پناه غواړم په مشر د دی وادي چې پیره ده د شر د بیوقوف د قوم داغنا دایب پدی طریقې سکول پناهی به غختا او کردن ابن ابي صاحب وای زهتم د خپل پلار سره مدینه تا او دا اولو چې د الله د حبيب ذکر شروع نو ایزمون په دې سفر کې شپرا ال دیو شپون کی سارا نو کله چې شپنی می تور سیدا یو شرم خراغ او د ګډي او بچي اوچت کو نراعی یا عامر الوادی انا جارک اے د دی وادی مشرف پیریز خستا په گاون کې فنادا مناد یو आवाज کون کی आवाज ور کوئی چې شرم خراب ریګا نو یا بچی را منډي والے دا وګورز دا پیریان ځان دیونه شرم جوړ کی دک شیاطین په مختلفو شکلونو کې بدلیږي را بدلی د خلقو د گمراه کولو د فاردا کارونم کوي وانهم ظنوا او بشک دوی چې دي ظنوا کما ظننتم وانهم ضمیر د انسانانو تراجه دي وانهم بشک د انسانان ظنوا د خیال کړو کما ظننتم لکه څنګه چې پیریانو تاسو خیال او ګمان کړي الله يبعث الله احدا چې هرگز رو بنديږي الله یو تند پیغمبرانو نا یادا چې هرگز را پورته بن کی الله یو تند مړکی دون پس اے دی وی مونږه دواړه قومونه د دوباره ژوندون قائل نو وانا لمسنا السماء او بیشک مونږیو لمسنا السماء مونږ طلب کو اسمان لمسمانا طلبنا خبرها دې شیطانانو د ملائکو خبرو تبغبنیو کله چې الله خپل پیغمبر رولی ګلو نو دای د غوغنیونه منشل ادیو قتل چې شخصو کی دار ملائک دی د دوی زموږ د اسمان د خبرو په منځ کې رکاوټ جوړه دنیا کې سنوي کار شوه نو دای ټول دنیا لټول تر دې چې د غنه کسان پکې حجاز مقدس تراغنیو وانا بشک منشو لمسنا السماء بعض علماء دې کې سما په معنا د وریزره مون طلب کړي وا السماء اسمان یعنی وریز فوجدناها نو منذ مد اسمان ملئت چډک کړي شوه دې حرسن د سوکیدار ملائکنا شدیدن او سخت سو کوي سوکیدار دی سخت وشهبا او د شغلو د لمبو د اورنا سوک چې غوګنی شي لمبور پس راځي وانا كنا نقعد او بشک مونږیو نو مونږ چې کې ناسو ومن هاد دینا د من ها ضمیر دې سما تراجه دې من هاد دې اسمان او د وریزنا مقاعد پزایونو د ناست کې لسمع
د پار د غوغنیو خبرو د ملائکو تا فمن یستمع الان هر غسوک چې غوغنی سیوس یجد له نوم مدل رشهابا لمبد اور رسودا تیار کړی شوی او دی کې د سلف اختلاف دی چې د پیغمبر علیه السلام د نبوت نامخ کې آیا دایو په سروټ کو وشته شول کنا یا کدا د الله د حبیب د نبوت نرست شروع شول نو دی کې د سلف دو قولونه دي علماء کرام لیکلی دي بعض دا سی وی کله چې عیسی علیہ السلام الله اسمان ته پورته کو نو بیا بدا شغلی او سروټ کې اسمان کې نشوي وشته تردی چې نبی علیہ الصلات والسلام ته نبوت ملاو شو دوی بیا وشتل شروع کړي شول اباظ علماء وینا مخکیمو خدا الله د حبیب در علی ګلو سر ډیر شول د الله د حبیب در علی ګلو سر ډیر شول ذکر د جاهلیت پاشعارو کې د دې ذکر راغله اباظ علماء انکار کړي وای کوم شعرونو کې چې د دې سروټ کو وشتو ذکر راغله وای دا سي چار ځان نه جوړ کړي وان الرمي لم يكن قبل المبعث او اید نبوت د نبی رسول الله نمخ کینو خو قول اصح داره چې د الله د پیغمبر علیه السلام نمخ کیم وشته شول او دای د نبوت ملاویدو نه پس ډیر شو مخکې بم دا سروټ کې او شغلی شیطانانو پس راويشته شوي لکه حدیث پاک کې راغلی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما موږ د نبی رسول الله سره ناشتو شکسان نورمو اسمان کې ستوره وشته شو نبی فرمایل ما کنتم تقولون فی مثل هذا فی الجاهلیه اے چې دا شغله به وشته شو اسمان کې تاسو وایي سوي د جاهلیت زمانہ کې نو صحابه وي مونږ به چې اولوي سړې مړ شو یا اولوي سړې پیدا شو نو الله حبيب ورته فرمایل وی انها لا ترمى لموت احد ولا لحياته دا اسمان کې شغلی او ستوري وشته نشي د چا مرګ او د ژوند وجنا لیکن الله رب العزت چې کله حکم کی پاسمان کې دی اوکار نو سبح حملۃ العرش دا عرش پورته کون کی ملائک دا الله تسبیح شروع کی بیا هر اسمان والا تردی چې دا تسبیح دی اسمان د دنیا تر ورسیږي او خبر دی وریزو تمرو رسی ندا پیریان دغی تا پت وگنی سرا تختیه ندی اوشتیشی نو کما خبره چی وشتو نمخ کی رو رسول دا حقوا لیکن دی ورسر دزان نسمر دروغ جوڑی نو دا حدیث دی دلیل لے چی پا زمانی د جاہلیت کی بم دا سروٹ کی شغلی وشتے شوی دا با وشتے شوی خدا اللہ دا حبیب درالی گلو نپس دیر شوی فمن یستمع الان ہر غسوک چی غوک کی دیوس یجد له شهاب الرصدا
عمومی غلر شغل دور رسودا تیار کړی شوی وانا لا ندری او بیشک مونږ چې مونږ لا پتنوا وردا د دې دلیل چې پیریان په غیب نه پوي مونږ لا پتنوا اشر اریدا چې آیا د شر او د عذاب اراده لرل شوی دا بمن فی الارض دا چا بارک چې پزمک کړي ام اراد بهم ربهم رشدا یا کہ اراده لرلی د دوی بارک رب د دوی رشدا د خیر او هدایت اگر دا د قران آداب دي زموږ د اهل سنت والجماعت دا کیدرا چې د هر شر او خیر خالق الله دی خود شر نسبت قران او سنت کې ادبن الله تنشی کیده او د خیر ورته کیږي دلته ګوره اشر اريد بمن في الارض دا غي نسبت ورته د بنونو کو او د خیر او د رشدای ورته کو وانا من الصالحون او بشک مونږ چې زمونږ نه نیکانو ومنا دون ذلك او زمونږ نه علاوه د دین دی ادا د قران د دی غوږ کې خودونا پس وای کمخ کې وای چې وای ممکن نیکان مو ممکن د نیکانو نه علاوه مو دا د قران دا اوریدو نه مخ کې وای کرسنو وای د دعا قولنا علماء ذکر کړي اے وانا من الصالحون قبل استماع القرآن یا بعد استماع القرآن خباز اهل علم وی غره قول داده چې دا د قرآن دا اوریدونه مخکې خبره ده وانا من الصالحون او بشک په ممکن کانو مخکې دا اوریدو د قرآن نا ومنا دون ذلك او په ممکن علاوه د دینا کنا طرائق کددا او مونږه ډلې مختلفې او مونږه طرائق کددا ډلې مختلفې ممکن مختلف ډلې وي او مونږه کنا او مونږه طرائق کددا ډلې مختلفې او مونږه مختلف دینونو والو ایمون کی کفار مو مومنان مو نیکان مو او غیر نیکان مو وَأَنَّا ظَنَنَّا او بشک مون چیو ظنننا ظن دې کې پمانا د علم نه وَأَنَّا ظَنَنَّا او بشک مون چیو مون پوهیو الله نوجز الله فی الارض دا چې هرگز کمزور بنو کو مونږ الله پزمکه کې کمزې کې چیو نو الله مون کمزور کول نشو وانا ظننا اي علمنا الان مونږ چې اوس په شو د قران اورېدو نه پس چې هرگز کمزور کول نشو مونږ الله پزمکه کې کمزې کې چیو ولن نعجزه هربا او ارگز نیشو کمزور کول پتیختا اسمان تا نت پاسمان کے خلاصی دیشو او نپزمک کے وانا ویشک منشیو لما سمعنا الہدا کلچ اوری دل دے منگا ہدایت ہدانا مراد قرآن نے اگر سم رضایونو کی قرآن تا ہدایت ویلی دی صورت کی سو پیری ہوئی دوی میات کی ویہدی الرشد فامنا به دا گوره د هدایت کتاب دا اوریدل دا خیل او دا ازدکول دا ټول هدایت او هدایت دے اکدی ته نږدې کېږي نه په کیسو کهانو اتاویلی ماویلی لګیای نو خپل عقیده او عمل دم تبا کو او نور دم په دروغ او تاویلی ماویلی کې واچول وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى
او بشک مونږ چې کله چې واورېدو مونږ قرآن آمنا به نو ایمان مروړې دې پدې فمن یؤمن بربه هرغه چا چې ایمان وروړو په خپل رب فلا يخاف بخسا ولا رهقا نبیریږي دې بخسن د نیکو د کمینا ولا رهقا او ند زیات والد گناهونو نا یو معنا علماء کرام دا سکړی او دا ابن عباس رضی الله عنهما لا يخاف ان ينقص من حسناته ولا ان يزاد في سيئاته دی به یریږي چې د ګناه نه کوي بغنی کمیشي دې تبحث وای ولا رهقا او دې به یریږي نه چې د ګناهونه بسیواشي د ګناهونه بسیواشي وانا من المسلمون او بشک مونچیو ومونک مسلمانان دی ومن القاسطون او پمونک د قرآن دورې دون پس ظالمان مشتا اے قاسطون الجائرون بکفرهم اپمونک ظالمان مشتا د کفر د وجنا فمن اسلم هر غسوک چې اسلام وروړي دی او اسلام قبول کړي فاولائک ندغ خلقو تحروا رشدا دای قصد کړي د سملاري واما القاسطون ورچ د ظالمان دي فکانوا لجهنم حطبا دوی بدای د فارد جهنم خشاک او لرګي وَعَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ اے آیات کی علماء یو دو توجیحات کړي نو سوچ ولکوي وَعَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ او کچری ودی دا انسانانو پیریان چې برابر شوی علی الطریقه فلار د اسلام لاسقیناهم ماء غدقا خام خاص کول به مونږ پدای او بډېری یعنی فراخ رزق به مور کړي فراخ رزق به مور کړي ور د ایمان او د دینداري او د نیکو اعمال دنیوي فائدې هم دي وګوره کدا معنا شي نو د آیات ودا سي معنا شي لکه سوره اعراف کې در لتیرو 96 نمبر آیات ځان سره لیکي او سوره مائده کې در تیرو شپږ شپږم نمبر آیات ولو انهم قاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم اور اغلی ولو انهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض نو یو د آیات دغه معنا شوا یا دوی معنا علماء دا سکړي والله استقاموا کچره برابر شوی دا انسانانو پیریان على الطريقه فلارد گمراهي لاسقیناهم ماء غدقا خام خاص کول بمی و پدوی او بډېره اے فراخ رزق بمی ور کړي وي اے الله کافر ته فراخ رزق ور کوي هدایت بدا سے معنا شي لکه سوره انعام سلور سل یختمات کې تیر شل فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء او د آیات بدا سی معنا شي لکه سوره مومنون کې درلتیر شو آیات د 55 ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون لنفتنهم فيه دې د پارا چې مونږ امتحان واخلو د دوی فيه پدې کې پدې مال کې عمر رضی الله عنه کوم ځای کې چوب ډېری
التب مال ډیر وی او چرته چې مال وی نو فتنه بډېری وی مالدار خلقو کې فتنه ډېری غریب غریبانو خلقو کې دور فتنه نه وی عمر رضی اللہ عنہ د دې آیات په تفسیر کې اینما کان الماء کان المال و اینما کان المال کانت الفتنه کم زه کی چوبیل تب مال ډیر وی زکه باغات او فسنری او شرط چې مال وی نو الت فتنی بډېری وی ومن يعرض عن ذکر ربه چا چې مخواړو لود کتاب د خپل ربنا اې الله کتاب له شاکا او د دین عقیدت نه راس کئ اگر چې دې کې د اعراض علماء دو وجه ذکر کړی دي امام قرطبی وای په اعراض کې دو وجه دي یو دا مخې واړو د قران او د دین د قبولنا د بیا ګور آیات د کافر مبارکه دي یادا د عمل له مخ واړو نو بیا د په حق د مؤمنانو کې دي اے مؤمن د قران منی خو عمل نه ته مخړول چا چې مخ ګرځولو عقیدتن یا عملا ان ذکر ربه د کتاب د خپل ربنا یسلکه عذابا صعدا نوردن بکی دے عذاب سختا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع الله احدا د دې مساجد بارکی او قول داد چې جمع د مسجد دا په فتح د جیم سرا نو دا مصدر میمی دې په معنا د سجدې نه نو ګور معنا دا شو یقینا دا ټول سجدي الله لردي نو مرا بلید الله سر یوتن نو علماء لیکلي سوک چې غیر الله تا سوک چې غیر الله د اعانت د فار را مدد کوي نو دور ته سجده وکا یو د آیات معنا دا مساجد جمع د مسجد دا په فتحې د جیم سره او مسجد مصدر میمی دې په معنا د سجدي ولایات معنا دا څه شو ټول سجدي د الله پوری مخصوص دي نو کوم سره چې غیر الله تعالی مدد شي وي د گویا کې غیر الله له سجدو کا یا مساجد جمع د مسجد دا یقینا جمعتنا دا د الله د پاره دی فلا تدعوا مع الله احدا نمرا بلید الله سر احدا یوتنم اباظ علماء مساجد نه مراد اغاندا مون دي چې بنده په الله له سجده کوي چې هغه دو قدمونه دي زنګونونه دي لاسونه دي او مخده نو معنا دا شو ان المساجد لله اندامون د سجدي د الله د فاردي د الله درکړي د دې خالق الله نه فلا تدعوا مع الله احدا مرا بلی سرد الله نه یوتن پدی غیر الله ل سجدي مکوا وانه بشک شاندار لما قام عبد الله کل چودری دل بند د الله يدعوه اذا عبد الله نے مراد آیات کے نبی کریم علیہ السلام نے او دیدوه نه مراد دا غی غمز دے پوادی نخله کې قران لستو وانه بشک شاندار لما قام عبد الله کل چودری دل بند د الله حبیب يدعوه چې د الله عبادت کولو په بطن نخله کې کادو ننزیو دا پیریان یکونون علیه لبدا
چیشی پا غیبان را پندو را غن دمره د قرآن پا ریدو کی رغبتو چی بس سمتا بوی چی را غندیگی اور را پندیگی کادا یرکب بعضهم بعضا ازدحامن حرسیو د قرآن پا ریدو یاد آیات مانا داوا وی کل چی دا اللہ بندو دری دلیو یدعوه اور ابللیو اللہ دا اللہ توحید بیان کړو او دا خلق دا اللہ توحید سرا بللیو کادو یکونون علیه لبدا نو نزدیو دی چش پاغوی بان راغن دا غید دیکار د ابطال د پارا قل فرما انما ادعو ربی بیشکا زرا بل مخفل رب ولا اشرک به احدا نشرکم د الله سره یوتن قل فرما انی بیشک زچیم لا املک لکم زنیم مالک تاسو د پارا درن د ضرر د فکونو ولا رشدا ند سنفی ہدایت رسول قل فرمائے انی بیشکت چیم لیجیرنی من اللہ احد ہرگز پناہی بران کی ماتا دا اللہ نیوتن کہ اللہ زما بارکی دس تکلیف رادو لری ولن اجد من دونه او ہرگز ابن ممم الاود دی اللہنا ملتحدا بلزید پناہی الا بلاغا من الله استثناء متصل دا ولا رشدن چې مخکې تیر شو الا بلاغا من الله مگر رسومات تبلیغ رسوم د الله د طرفنا الا بلاغا من الله یادی کې استثناء منقطع دا د ملتحدانا ارگز بنمم الاوت دی اللہ نا ملتحدا بل زید پنائی الا بلاغ من اللہ لیکن تبلیغ دا اللہ دا طرفنا ورسالاته او پیغامات رسول دا اللہ ومن یعص اللہ ورسوله چاشنا فرمانیو کدا اللہ دا رسول دا اللہ آمنا فرمانی تے ندہ مراد ذکر استو پی قرینہ دا چاشنا فرمانیو کد اللہ و در رسول اے پا ایمان و توحید کی فإن له نار جہنم نبی شکد دغ کافر د پارغور د جہنم بی خالدین فیہا ابدا امیشہ بی پدی کی امیشہ امیشہ حتی تردی اذا راو چوب گوری دی ما یوعدونا اغا چی دی سر وعده کی دیشی فسیعلمون نظر دی چی پوہ بشیدوی من ادعف ناصرا چی سوک دی کمزور پا امدادیانو کی و اقل عددا او کم دی پشمیر کی قلو فرمائے ندری ماتا پتنشتا قریبن چایا نزدید ما حقا عذاب و قیامت تو عدون چتاو سرواد کی دیشی ام یجعل له ربی امدا یا که گرزی دیلر رب زما امدن سنیٹاو مدام عالم الغیبی پوحد پا تمام پتو سیزنو فلا یظہر علی غیبی نو خبردار کئی علا غیبه پخپل طول مغیبات باندے نخبردار کئی پخپل طول مغیبات وحدن یوتن الا من ارتضوا استثناء منقطع الا من ارتضوا اے عالم الغیب کی الف لام دے استغراق دے جنس دفارنے یعنی پا ار فرد د غیبو او پا جنس غیبو بانے پوہنے نو نخبردار کئی علا غیبی پخپل طول غیبو احدن یوتن الا من ارتضوا من رسول
لیکن هغه چې خوخي کی من رسول د پیغمبرنا نو د وحی په ذریعه د بازي مغیبات خبر ول ورکي وحی ورتکي ابازي مغیبات ورته د وحی په ذریعه خي په طریقې د وحی او د معجزې باندې فإنه يسلك بشك الله روانوي من بين يديه مخکد د خپل رسولنا ومن خلفه او رستد دن رسودا سوکیدار ملائک اے ملائک وی حفاظت کوي د شیاطیننا او د وحی په وخت کې ملائک وی او بالکل د وحی په وخت کې شیطان وغ نشي نیوي چې کله پیغمبر علیه السلام او نور پیغمبرانو ته وحی کېدا نو بیا د نشي کوله وغ نشي نیوي رسودن اے حفاظت کوم کی ملائک اید وحی حفاظت کئی لیعلم ضمیر فاعل یا خود اللہ حبیب تراجے چی پوہشی نبی علیہ السلام ان قد ابلغو دا ان دیدے کی خفیفہ من المسقل چی بیشک شاندہ دے قد ابلغو چې دی پیغمبرانو د الله غ پیغام رسول او ابلغوا رسالات ربهم رسول او دوی پیغامات د خپل رب یا ليعلم المكذب چې پوښي دغه دروغ ويونکې چې دین او توحید ته د دروغ نسبت کوي ان قد ابلغوا چې بشک شاندار چې رسول دی پیغمبران او رسالات ربهم پیغامات د خپل رب یا لیعلم دا ضمیر الله تمراجی کی دیشی لیعلم دیر پارچ اللہ خکارا و سرگن کی ان قد ابلغوا رسالات ربهم چی بیشکا شاندادے چی رسولی ادوی پیغامات دخپل رب و احاط بما لدیهم اگر دا ابلغو دی ضمیر کم دو قولو ندی سو کوئی دادی پیغمبرانو تراجی دے چی دا غی ذکر پا مر رسولن کیو شو اباز علماوی ابلغون مراد دغا محافظ ملائک نی و احاط بما لدیهم او احاط کړي الله پاغا لدیهم چې دی محافظ ملائک سره دی و احاط بما لدیهم ای بما عند الرسل او ما عند الملائکه او احاطه کړي الله پاک چې دی پیغمبرانو او ملائکو سره دی واحصا كل شيء عددا او شمیر له دې هر یو شی پشمیر سرا سوره مزمل د قران د سوراتونو د ترتیب له سرا دا دریو یایم نے په نزول کې دریم نمبر دے مکی صورت دے نازل شوه دے پس د سوره قلم نا دې کې موږ ترغیب د قران تا او تیزی ور کوي د دې په لستو چې د شپې ملولې او د رزم د شپې مدالولې او د رزم لولې او ذکر د الله د وحدانیت دې بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل اے پجامک زان غاڑن کیا قم اللیل الا قلیلا راپور تکی گدشپی الا قلیلا مگر لغنتی آرام کوا
اگر المزمل پاسل کې متزملو بیا پکې اعلال شوی دی او المزمل ستوي ایوی تزمل وتدثر بثوبه اذا تغطى دا المدثر او مزمل یومانا کله چې جامه کې سوک ځانون غاړي یا ایها المزمل اے پجامه کې ځان غاړون کیا قم الليل را پورته کېږه د شپې الا قليلا مگر لغنته ګورد المزمل تفسیر بعض دا لفظ حمل کړي د په حقیقت هر غچا لروي چې الله خپل حبيب تو یا من تلفف فی ثيابه هر غسو چې تاسو حبيب ازان پجامه کې غاړلې دي بعض دا حمل کړي د په مجاز یا من تزمل بالنبوة اے پجامہ کی زان غاڑن کیا اے پجامہ کی زان غاڑن کیا قم اللیلہ دشپی را پورتکیگا الا قلیلا مگر لغنتے اے دشپی اللہ تو دریگا مگر لغنتے مودریگا ندی قلیلن کی بہامو داغی رفع کئی نصفہو دا بدل د قلیلن نصفہو نیمی صد دیش پی ادریگا او انقص منہو یا کم کد دین قلیلا لغنتے من ہوئے من النصف د دین لغنتے کم کا نگورد نصف نشل کم کی ندرمت جوڑ شوا او زد علیہ یا زیادوالے کا وپدینی ما نثلسین بتی جوڑ شی یعنی شپدری سے کوا دوی سے ادریگا او پیوی سکی آرام کوا ورتل القرآن ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا اولو القرآن فارام رام سرا اے تلوار مکوا بلکہ دا سے پارام رام للا پمانا کی تدبر کوا دیو جر امام مجاہد وی ډیر محبوب د خلقونه په قران لسو کې سوق دي چې سوق په ډیر ځان پوي هر آیات وی خزان په پوي سوچ پکې کوي دیو جن الله حبیب چې وفا ایو آیات تیر شونو جړل بهم او د دعا د آیات سره دعا به غوښتا او د عذاب دا غي سر پناهي به غوښتا نو خل قرآن په آرام دي ته ترتیل وی حضرت القمر رحم الله یو سړی ولستو ډېر خل قرآن لستو وی لقد رتل القرآن فداه ابي وامي وی ډیر پارام قرآن لستو مور پلار می ددن قربان شي لولا قرآن ترتیلا پارام رام سرا دیو جن راغلی پرز د قیامت بدا حافظ او قاری راوسته شي وی بلولا پارام رام لک څنګه چې دلستو او برخی جد هر آیات سرا لک څنګه او پارام رام لول لک دنیا کې بدلستو ستا اخیرنی مرتبه بد اخریات سره چې تللی دا حدیث دے د امام ابو داود رحمه الله ان سنلقي عليك قولا ثقيلا دا غره د شوګیرو کتاب دے
او ډېر بد نصیبی دا چې دا پسینه کې پروت وي او قاری او حافظ د شپې الله ته ودرېږي نه. انا سنلقي عليك ځکه موږ د حافظانو بس په رمضان تیر شو چوټي شو بیا شرط دا سندي چې د رمضان نه بغیر د پنفلو کې ویلي چې به او پاولم نیمه پاربلم. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا بیشک منذر دې چې درکو تا تارا نازلو پتا قولا ثقيلا وینا درن بوجوالا. اے قرآن تا اللہ قولی ثقیل ویلی دیتے قول ثقیل ویلی گور پدی کی فرائض دی پدی کی حلال و حرام دی اپدی عمل گران دے کاللہ چاہتا آسان کی پدی کی وعد وعید دے نگور دا گران دے کاللہ چالا آسان کی. ان ناشئۃ اللیل بیشکرا پورتکی دل دشبیا. ناشئۃ اللیل بعض وی اوقات او ساعات دشبیت وی. ان ناشئۃ اللیل بیشکرا پورتکی دل دشبیا هی اشد وطئن دی وطعن کی دو قرأت ندی یو دغه دی وطعن چې هغه فتح د واو دا سکون د تواله په وزن د زوربن باندې وطعن د زوربن په وزن نه د دې معنا د یو شی می د کول او یو شی د خپود لاندې چخړی کول. وَإِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ بِشَكَ دَشْپِرَا پورتکیدل هي اشد دا ډېر سختی وطئن د نفس په پیمال کولو کې. ادي سراغ نفس خواہشات ختم شي او د قابو د لاندې راشي. یا پدې کې یو قرت دام دے ګور اول قرت دا معنا هي اشد وطئن دا ډېر سخت دي د شپېرا پورته کېدل وطئن په پیمال کولو د نفس کې او په قابو راوستو د نفس کې او دا نفس د ناجایز خواهشاتو نه منې کولو کې تهجد ډېر مدد ورکوي. نو ګوره که نفس د چا ناکاره دی او داسې ناکاره دی دی وایي چې دا به څنګه قابو کوم نو دی به په تهجد قابو کېږي. په تهجد داسې دي چې نفس لري په خوله کې واګې واچولې ابس را قابو دی کوم. او یو قرت دی وطواعن په وزن د کتابن باندې نو دا د موافقت نه دی موافقت توي هي اشد وطواعن دا ډېر مضبوط دی په موافقت د زړه کې. دغه وخت د خاموشۍ دی او د زړه او د وینا او د غوږونو په منځ کې یو ډېر ښکلی موافقت دی. اگر د قرآن د لستو دپاره د څومره ښکلي وخت انتخاب وکړو. دیو جن علماء لیکي ښکلی وخت سره خو خوب دې کړی دمه شوی د قرآن دپاره بهتر کتاب دی. نو اوقاتو کې بهترین وقت پېشمنی دی دی کې ولولا و اقوم قیلا او ډېر مضبوط دی په وینا کې. ان لک بشک تاسو دپاره حبیبا فی النهار فرض کې صبحا طویلا شغل دی اوږد سبا نسل کې تلو راتلو ته وایي تلو راتلل دی اوږده استاسو دینی حوائج دی نو درز تاسو دی تدا سے نفارغی گئی ډیر حوائج دی د نبوت او د دعوت
او د نورو کارونو واذکر اسم ربک اور آیات کنم د خپل رب امام قرطبی د واذکر اسم ربک یو معنا دا کړي دعا ته غواړه پاس مای حسنا اے مزم کے نو مسرا پا اسماء حسنا تے دعا غواړه وذکر اسم ربک اور آیات کنم د رب دے دعا تے غواړه پا اسماء حسنا وتبتل الیہ تبتیلا تبتل اصل کی انقطاع توئی جداوالی توئی د الله عبادت تا اے چې څومره اڑخ لشي او څومره ځان لخالی نو دمر درب عبادت کیږي وتبتل الیه او جدا شد پار د عبادت د رب تبتیلا په جدا کې دوسرا یا معنا دا جدا شپ عبادت د خپل رب او ور سره ګره سوک شریک وما او د دې مشرکانو د معبودانو او د عبادت د غیر الله نه الہدگی او لرواله برات اختیار کا رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب لا اله الا هو نشتر بل عبادت و بندگی مستحق مگر دغ اللہ دے فاتخذه وکیلا نونی صدا اللہ وکیلا محافظ و زموار واصبر علی ما یقولون صبر و کفاغ چدا کافر سوائی وحجرهم حجرا جمیلا پریگ دوی پپری خودو خیست و سرا پروا مکوا او د دوی د خبرو څخه خیال لحاظ مکوا پریګ د دوی په پری خودو خسته او سرا وذرنی پریګ د ماول مکذبین او دا د دروغ نسبت کوونکی قران او تاسو ته وللنعمت چې خاوندان د نعمتونو دي ومهلهم قليلا او مهلت ورکدی ته لغنتی چې هغه د دنیا د عمر او مددا ان لدینا بشکا زمون سران کالن زنجیرون دی وجحیما او جهنم نے وطعاما او داس طعام دے ذا غصتن چین خطن کے دے پمرائی کی وعذابا حلیما وعذاب دے درناک یوم ترجف الارض والجبال فکمر چوب جړکی گزمکا غرونا وکانت الجبال او شیب غرونا کثیبا ډیرای د شګو مهیلا بيدن کی ادا غرونا سخ سخ بد شګو ډیرای شي اګور شګي دو قسموي بعض شګي دی یو بل سرن خلی او بعض بهیږي دی یو بلنا نو مهیلا نرم بیدن کی شیب غرونا کثیبن ډیرای د شګو مهیلا نرم او بیدن کی ان ارسلنا الیکم رسولا بیشک مونږ چې ورالې غلې مد تاسو ته رسول شاهدن علیکم او گواب تاسو سبب فرض د قیامت دا تاسو کوم کفر گناهونه کوي د دې گواہی وکي کما ارسلنا الی فرعون رسولا لگر علی گلو فرعون ته رسولا پیغمبر فعصى فرعون الرسول نا فرمانی کړو فرعون د الله د رسول موسی علیہ السلام فاخذناه رانی ولو بنغا اخذا وبیلا پنی ولولو یو سخت شراب اے په سخت نیو مرانی ولو فکیف تتقون سرنگ بتاسو بچی ان کفرتم کو کفر موکو یومن فغرس کی بعض علماء د معنا په اعتبار تقدیم او تاخير
کیف تتقون یوما سرنگی ببچی پا غورس کی یجعل الولدان شیبا یجعلو کی گر ضمیر د فاعل لے یا اللہ تراجی دے یا د غورزتا او بگرزی اللہ معشومان او بگرزی د غورز معشومان شیبن بڑاگان یا ضمیر اللہ تراجی یجعل اللہ الولدان شیبن او بگرزی اللہ دا معشومان بڑاگان اید ډیر ہے بد وجن معشوم بم بوډاشی یاو بگر زید غرض معشومان بوډاگان السماء منفطر به اسمان برا سیدن کی پدے کے نن سمرک لک دے او دا بدا سے نرم شی چراس سیگی باب به فیه فی بذالک اليوم کان وعدا مفعولا او دوا دکړی شوی ان هذه تذکرہ دا ټول مذکور بیان چې تیر شو تذکرۃ دا عبرت او نصیحت ده فمن شاء اتخذ دا چا چې خو خشی نو دینی سی الی ربه سبیلا خپل رب تعالی رد نزدې کته ان ربک بیشک رفستا یعلمو پوئی انک تکومو چی بیشک تاسو درے گئی ادنا من ثلثی اللیلی نزدی دوہی سود شپینا ونصفہو یعنی میسا وثلثہو یادر میسا وطائفت من الذین معکا او یوڑل راہ کسان چې تاسو سره دي ایک مخ کی آیات کې دری خبرې تیری وی یا خوش پدری سے کئی نو دو درے گئی او پدی درے ما کې خوب کوي یا شپدوی سے کئی نو نیم اللہ تو درے گئی نیم خوب کوي یا شپدری سے کئی نو پدو کی محرام کو پدرے ما کې اللہ لو درے دی واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ انداز کیش پاورز علم اللہ تفتدا اللم تحسوه چی بیشک شان دادے اللم تحسوه تاسود دی پوری صحابون شئی لگولے فتاب علیکم نو اللہ مہربانی کنی پتاسو نو بس دوئی سی یا نیمئی سیادرے مدربان لازم ندا فقرؤوا ما تيسر من القرآن للی آغچی آسانوی دا قرآن نا ایک سوک دو رکاتا کئی که گنٹا کئی که دو گنٹے کئی اک نیمشپا کئی که دریما کئی که دوی سی کئی دا پیس لازم ندا فقرؤوا ما تيسر من القرآن نللی تاسو آغا چی آسانوی دا قرآن نا للی آغا چی آسانوی دا قرآن نا فقرؤوا ما تیسر من القرآن للی آغا چی وی آسان دا قرآن نا علم اللہ تفتوا ان سیکون منکم چی بیشک شان دادے زرد چی شیبتا سن مردوا بیماران و آخرون نور بی یدربون فی الارض چی سفر بکی پزمکا کے یبتغون من فضل اللہ لٹوی بد فضل دا اللہ نا چی حلال رزق دے پا سبب دے تجارت و آخرون نور بی یقاتلون فی سبیل اللہ چی غیب دا اللہ لارک سکی جہاد وکی اید اللہ لارک جہاد وکی اے سوک بد دنیا دا رزق حلال دا پار سفر کئی او سوک بد اللہ لارک جہاد کئی بعض علماء لکلی وی اللہ پا دی آیات کی دا دوار خبری او قسم برابر کی
نو دا دلیل له چې د بچو د پاره حلال رزق ګټل په منزلې د جهاد دی په منزلې د جهاد دی ځکه دا یو فریضه ده چې بچو ته حلال رزق وي دا د یو عبادت ده دې لپاره سفرم دینی سفر ده دیو جن علماء لیکلي او سړی د رزق حلال لپاره بچو ته سفر کړي دا د الله لار کې او څوک د دین پسې ہوتے دام د الله لار کې تفاوت شتا خدای الله په لار کې ټوللی کڅوک د بچو د پاره رزق حلال لټي ا د کور نه لري نږدې مسافر دې د الله لار کې دې څوک دین پسې ہوتے دام د الله لار کې دې څوک جهاد کوي دې د الله لار کې دې څوک حج عمره کوي دام د الله لار کې دې خو په دې لارو کې بیا په مرتبو کې تفاوت شتا فقروا ما تيسر منه نللی غچ آسان وی د دینا امام طاووس بوی او دی بارکی حدیث امراغ لے یو سڑے د کندو مسکینانو د فارمنڈی وی چر دا کندی دی او دا مسکینانو بیسری خلق دی کل مجاہد فی سبیل اللہ دا پشان د مجاہدین فی سبیل اللہ دی نو دا ټول د الله د دین خبرې وي دا ټول د الله رب العزت د دین خبرې دي فقرؤوا ما تيسر منه مسکو هغه چې آسان وي لولې قران هغه چې آسان وي ورته مزنه تعبیر په قران سره کو ذکر د اخرت د مز یو لوی ایسرا عبر عن الصلاة بالقراءة فقروا ما تيسر منه وفقروا ما تيسر من القرآن فصلوا ما يتيسر لكم من صلاة الليل سمره چې د شپې مزدر ته آسان نه دو رکعات وی لنوی وګځوي کوي واقيموا الصلاة او پابندي کوي پمز یعنی فرض مزم کوي دانه چې د شپې تهجد دی وکړ بیا د سبا موز وخت کیو دی پابندي کوي په موز واتو الزکات ورکوي زکات واقرض الله قرضا حسنا او قرض ورکي الله ته قرض خيستا اذا الله لار کې مال لګوي وما تقدموا لانفسكم اغه چړوان دیو لګي د خپل ځانونو لپاره من خیر اند سخیرنا ایس خیر مزان تمخ کی لولی گلو تجدوه عند الله وبمم یغد الله سره داغي اجر او ثواب هو خیرا وبمم د الله سره غورا دا خیرن مفعول ثانی دے د تجدوه د پارا او دا هو تاکید د ضمیر د تجدوه دے اباظ علماء وی چې دا ضمیر فصل لے دا ضمیر فصل لے واعظم اجرا وبممی دا د الله سره غرا واعظم اجر او ډېر لوی په اجر کې واستغفر الله او د الله نه بخنو غواړي ان الله غفور رحیم بیشک الله ډېر بخون کې او مهربان دی